صاحب څاروي ګران دي که ارزان؟ ښه ګران دي وروره، د اور په بیه دي. د 1.5 لک روپو څاروی چې کم دی نه 2 لک روپۍ پورې قیمت یې وایي. تاسو په خپل څاروي نه اوسئ که نه اخلئ؟ موږ اخلو ګرځو پسې، لکه سهار نه به ګرځئ د سهار نه د اوسه پورې موږ ګرځو. ماښام شي او بیا به هم نه بیا به سبا هم پته نه لګي. ډېر زیات څاروي چې کوم د خلکو راوستي دي دا به پاتې اغستې هم کېږي. دي او څاروي ډېر زیات هم دي خو څوک ریټ نه کوي. مهنګایي ده. مهنګایي ډېره زیاته ده. دا خو د حکومت کار دی که نه چې بھائی دوی ریټونه په کم ریټ لګوي نو خلک بیا دي خامخا بیا ګوري ځکه چې دا حال دی که نه دې ته ورته ګوره تپوس د چا نه څارو والا تپوس وکړه چې څه وایي. چیلي تاسو سره دی او ریټ یې سره د دې 18,000 روپۍ ریټ دی. 18,000 روپۍ ریټ د دې 18,000 روپۍ ریټ دی. ها نو دغه هم تاسو سره مخکې دي؟ او دام دی. تاسو خپل دي که نه اخیستي هم دي؟ خپل دی. خپل هم دي. 18,000 روپۍ ریټ یې وویل. او دې څه ریټ دی؟ د دې 28,000. 28,000. تاسو وایئ. یاره زه خو دا ویم، زه خو سهار راوتی یم او سارو پسې ګرځو، څوک 2 لکه وایي، څوک 2.5 لکه وایي، څوک 2 لکه وایي، څوک اریان کړي چې په دې باندې وکړو اوس اخلي بیا څنګه؟ دا خو دونه غټه مهنګایي شروع ده په ایماندارۍ چې دا خو د خلکو نه ډېرو خلکو نه پاتې شوې. خو زمونږ خو دا حکومت ته دا دغه ده چې خدای ته ګوره چې د عوامو سره لږ ریلیف شروع کړي. مونږ د سهار نه راوځو په ایماندارۍ چې کومې وله 2 لکه څو بیا چې 2 لکه 2.5 لکه 2 لکه 2.5 لکه څاروی نه شي اخیستی؟ نه شو اخیستی ګرځو. زه حیران دی یم چې دا به اخر رسي کوم طرف ته. ډېرو خلکو پرېښودی په سلو کې مخکې به خلکو ځان له یو حصه اخیسته، یو څاروی به ځان له اخیستو، هغه اوس نه شي اخیستی. مخکې به ځان له چېرته 80,000 او 80,000 روپۍ باندې به یو څاروی واخیستو، خپله قرباني به په کور کې وکړه. اوس هغه نشته، هغه نشي کولی. او اوس په پیسو کې به یې کوې، اوس په 40,000 په 10,000 په 50,000 روپو کې به یې کوې. دونه لکه مسلې دونه ګرانې شوي دي په ایماندارۍ که نه چې ته یوازې دا نه هر ځای ته چې لاړ شي، هر ځای ته چې لاړ شي مهنګایي دونه تیزه شوې ده که نه چې د پیسو نه ډولې څه جوړ شوي نه دي. که ستا سره په ایمان چې مخکې به 1,00,000 روپۍ وي تا به پرې غټ شی اخیستو، اوس نشي اخیستی. د دې یو وړوکې دغه 1,00,000 روپۍ وایې تاسو ته ګورئ دې ته که نه دا ګورئ دا وګوره د 1,00,000 روپۍ نو اخر ته په 100 باندې خرڅېږي. 100 دې کې به 100 نه وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب څاروي ریټونه څه دي؟ ګران دي که نه ارزان؟ نن سبا یاره 2 کسان دي، نه سوکالي تن نږدي څارو ته او ګران دي. دوی ریټونه هم تیز وی او ګاک هم نه راځي ولا. حاجي صاحب دا غویان تاسو سره دي او جی او ریټ سره ادي 1,35,000 1,40,000 1,35,000 1,40,000 تاسو اغستې دي اوسې خرڅوئ؟ او نه خرڅو بوزوي تاسو واغست؟ موږ واغست. دغه بل هم واغستو؟ او دوهم واغسته کور دپاره؟ کور ده. نو مهنګایي شته که نشته؟ مهنګایي څه وایم خو څه کوې دا خو د الله تعالی یو تحفه دغه له به لېږېدله خو پیدا کوې که نه. موږ چې انسان له تحفه لېږو چې د خرابه دانه وانه چې دغه ورنه نو خو د لوی ذات تحفه ده دی له خو به ګورې. بلکل. حاجي صاحب تاسو خبره کړ کومه اختر خو ډېره ښکلې ورځ ده. الله تعالی چې کوم دی یو تحفه ورکوئ تاسو چې مطلب زه به دا وایم چې دا هم کمه ده خو بیا هم کمه ده. دا هم کمه ده. حاجي صاحب خیر خلک د اوبه ګنده کوي، نیرونه ګنده کوي، نالې وغیره چې کوم څه لښتي وي دا خلک ګنده کوي که نه دا ګند ورته غورځوي. څه پیغام ورکوئ تاسو؟ خو ډېر د انسانیت او خبره نه چې داسې ګنده پاک اوبه موږ څښا کوو نو انسان دشمنان هم په رضا ادا کول او بیا الټه چې کوم دی د هغې نقصان کول دا خو بس الله ته منظوره نه، الله رسول ته منظوره. دا ظلم دی او زیاتی دی، دا نه دی پکار. زه خو جی جوړ عزت خان کلیم د دې علاقې یې تاسو څاروي څنګه دي؟ ګران دي که ارزان؟ خو ښه ګران دي جی. د اسمان سره خبرې؟ بالکل د اسمان سره خبرې کوي جی. څه وایې د څاروو حوالې سره خلک پرې واخلي که نه؟ یاره د خلکو سره همدغه شان پکار ده ځکه چې میاشت مخکې د خلکو راوستي دي خرچې پې کړي دي هغې چې پسې هغه خرچې واچوي نو دا اوس هغه خپل سر هم نه کوي د خلکو له. کم از کم چې قربانۍ والا میاشت مخکې 15 ورځې مخکې 20 ورځې مخکې ځان له څاروي لري نو په ریټ په ورته میلاویږي جی. څه وایې د اختر حوالې سره چې کوم ښکلې ورځ روانه ده خلک ګندګۍ وګورئ چې کوم ځناورو اضافي فضلات دي اوبه ګنده کوي ځایونه څښا کوي څه پیغام؟ یاره زه دا پیغام ورکوم چې څوک هم قرباني کوي او د هغې لرې او دغه صفا کوي نو ټیمې والو سره دغه کوي هغې راځي هغې چوتۍ هغه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب د ریمې ریټ څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې خو 2 لکه یاره 2 لکه ریټ دی. ها نو خلک وایي ډېر زیاته مهنګایي ده. مهنګایي په دې وجه باندې ده چې پیسې سپکې شوي د پاکستان ډېرې زیاتې خو جی بالکل سزور پکې نشته نو په دې وجه باندې مهنګي راغلی. یو بل دا کې پټرول ګران دي هر څه په دې باندې راځي په دې وجه باندې ګراني راغلې ده. د خپل سروې دی که تاسو اخیستی؟ دا ما اخیستی دی جی. خامخا به ګران خرڅوئ چې مطلب تاسو ګران اخیستی. ما 200 روپۍ نه ګټي زه خو داسې نشم ورکولی. او څو ورځې شوې تاسو دا سروې وباسئ بهر اوسه پورې خرڅ نه شو؟ د دې خو دویمه ورځ ده. دویمه ورځ ده او په دې غرمو باندې ولاړ او جی.
تاسو خوراک مو او جی او خوراک مو لور کو سارم خامخا به ګران او جی او خامخا نو بس خله ته پته دار څه ګران دي نو مخکې په 200 روپۍ باندې بوره اوس په 1400 ده دغه سیستم دی نو یار ولا کرو پیقین او زمونږ په خپل ورو پر خطا کړی قسم په دې چې کم تاخ کې واچو نو قدرمن اوریدونکو تاسو کتل چې کم ریټونه دي کم سیوا ریټونه دي او کم مهنګای ده نن په میلو کې تاسو ګورئ چې څونه میلې موږ وزټ لري دا غي چې کم ریټونه دي د اسمان سره خبرې کوي بیا هم چې کم بیپاریان دي یا چې کم داسې قسم خلک چې هغوی ساروي اغستې دي یو ساروي دوی اغستې د ګټې دپاره هغه وایي چې مثلا مال له 100 روپۍ ګټه وکړي خو لیکن هغه هم پریشان دي ولې مهنګایي ډېره زیاته ده فیصله به هم په تاسو باندې کوو حکومت له پکار دي چې په دې باندې भरपूर एक्शन والي